د مو عزتمنې یوه زبردسته وظیفه او زبردسته دعا چې د مو عزتمنې په حدیث ثابته دو مستنده دو د میرزا والد صاحب شیخ القرآن حضرت مولانا قاری محمد رحمان دشت خطیب آب توسته په خپله باندې توسته وشایي دا ویډیو شی توس وروي او دا وظیفه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته یو صحابي روغلو او وی چې یا رسول الله د رزق تنګي مې دو بالکل د دنیا سټ اړولی ده خو یا رسول الله خلول د دولت پره رزق د پره بیا پیغمبر علیه صلات وسلام دا دعاوې ته وشله چې دا ته ویایه او چې کله د صحابي دغه دعا شریک کړه وی چې الله دامره دنیا ورکړه چې دا صحابي روغلو چې یا رسول الله ناراضه وای نشه د مو عزتمنې هغه د میرزا والد صاحب توسته په دا ویډیو شی توسته وشایي د میرزا خپل یوټیوب چینل دا مفتی شمس الدین افیشل چې په دغه باندې مکمل ویډیو د پراتی دي او دا د وظیفې قسم قسم وظیفې چې مستند دي هم شته او دلته مش خالي د یوې وظیفې متعلقه چې پیغمبر علیه صلات وسلام د صحابي ته وشالیدو او صحابي کله چې شریک کړه په فایده باندې پوه شو یا رسول الله زه وای نه شو زما دنیا الله روکړه بیا د مو عزتمنې د میز د تبلیغي جماعت مشر مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه چې دا لوی زرګ ولی الله تیر شوی دا د تبلیغي جماعت د کیم د نظام د طریقادو د هغې شریکړي د بنیادي ګرځېدلی ده ته هم په خپله باندې یو خدمتګور روغلو هغې خپله خدمتګور ته دا وظیفه شکایت یې کړی و د حلول د رزق تنګۍ دپاره هم دا وظیفه ورته وشالیدو اخو څه کوي د مو عزتمنې مولانا محمد یونس پلنپوري رحمت الله علیه اوچات عالم ده او ورسره د دې پلور عمر پلنپوري رحمت الله علیه هم دا وشالیدو بلکې د میرزا والد صاحب په خپله باندې دغه وظیفه په حدیث کتلې دو حدیث نه مستند دو نو د مو عزتمنې میرزا والد صاحب توسته په د پوس ویډیو شي توسته بیانوي توسې ورته غیږ شئ او وی وروي او اینه بده د مو عزتمنې عملي شریکۍ په فایده باندې به پوه شئ حدیث نه ثابته دو او بله خبره ده د مو عزتمنې چې کله وی وروي نو بیا اینه بده توسې شیر کوئ شعر کې چې د نره خلق ته دا فایده ورسي د دعا د وظیفه مش خو نن لګیایي چې خدای پاک چې مش دنیو جمع کی نه مش خالول کسی نه مش خارم کسی او با په دغه باندې چې خدای په کومه طریقه باندې وی او چې د شهر جمع کا دنیا ډیره کا د مو عزتمنې خو چې ډیره وی په چار دغه دو چې مش خالول دولت الله نه غوړي الله مستر کوي پیغمبر وشالیدو لوی لوی علما وشالیدو اینه بعد میرزا والد صاحب په خپل سترګې باندې په حدیث کتلیدو نو تاسو ته بیانوي تاسو ورته غږ شئ او د مو عزتمن الله د میشته د عمل توفیق میشته نصیب کو دا پوسه ویډیو شوی تاسو د مولانا صاحب تاسو دغه وروي یو صحابي ورته روغلو پیغمبر سم ته چې داسې غام تنګ شوی دو ګذرا مې تنګ شوی دو او دنیا سټر ډولای دا او داسې چې کیما دو چې دا رزق فرخی مې وشي حلول دولت ته ملاو شي مقصد دا و چې دا عرض یې ورته وکړو بیا پیغمبر علیه السلام وظیفه ورکړې دوسه بیا دا وظیفه ډېر لوی لوی عالمونه ذکر کړی دو چې په تجربه سره یې وکسئ چې خدای پاک څرنګه تو ته د حلول دولت در کوي او خدای پاک تو رزق څرنګه فرخوي باقاعده چې کومه دو دمره لکه محمد الیاس رحمت الله علیه از دا خو چې کومه دو دا ټول دنیا ته پته دو چې نا څرنګه سړی تیر شوی ده په د موجوده وخت کې ناسمه د تبلیغ کور او د دین همناتی کړی ده هغه ته یو خاص د دم خدمتګور چې هغه یعنی داسې چې کیما دوکانه چې ډېر خدمتګور وي هغه عرض ورته کړی بیا الیاس رحمت الله علیه دا وظیفه ورته وشاله او دارنګې د نه بعد نره چې کیما دو دغه محمد یونس پالنپور رحمت الله علیه د مولانا محمد عمر پالنپور رحمت الله بچای
چې دغه بکر موتی دا تصنیف تندره کې تبینا تصنیف کړی دي او نن په دنیا شه مشهور ده ټوله دنیا شه ګرځي او په کروڑونه خلک د خبرې ته انتظار کو د وظیفې ته د چې کوم د نصیحت ته د هغه وی چې محمد یاس رحمت الله علیه یو خاص شاګرد خاص خدمتګور یو موږ ته و چې نه چیرته تاسو مولانا محمد الیاس رحمت الله داس وظیفه نه وشلې وی چې بیا هغه دا وظیفه هغه وشله وی چې بیا دنه بعد مپخپل په حدیث مبارک شو ولیدله کتب شم ولیدله نه داسې مليشه د خبره نه دو ډېر مستندات او ډېر لوی عجیب چې کما د تجربه شوی خبره دو چې کله پیغمبر اسلام صحابي ته وشال چې داسې کا چې کله صابوشي 14 شي کنه د وخت نه ونسات د غرمه خطل پر د وظیفه کړل دي او ډیره مختصر او ډیره سوقادو چې کله 14 شي کنه 14 نه بعد بیا غته دا وظیفه کړای شي چې سبوشي لکه نن سبا 15 بجې مونږ 14 کېږي اس مثال مو ویل کنه este په پینیمه کې ته په کوم غرمه خطلای نه وی کنه دا سی وته ویل چې ته دا وظیفه کا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا ټکه چې تاسو سراوي دا غسل ورویا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا غسل ور شریکي نرینا او شزینا بیا تو سه کسې چې خدای حلول دولت سره در فرخه کوي در سماوي هغه پیغمبر سم چې صحابي دا کړه دا وظیفه وشله مختصر ویلي چې و تاروغ له چې دا سر ډېر څه زوای نشم په دانن سبو ګرو نه شي په دانن سبو مشکلات شي چې خدای د معافي وکړو چې چیک صحیح شي چې پیسې غاکیږي په درویغ نه وي په حروم نه وي خو چې مو ته پیسې ملاو شوي چې الله مشته حلول رزق حلول ری په مشته روکو نه دا سم مختصر وظیفه